او د دې دکاندارانو به دا خدمت موږ ان ټایم کوو چې موږ تابعدار او ډیره غټه مسله به دا وه چې دا یونین چې جوړ شو دا ډیره ښه خبره ده. خپل خاندان خپل مور او پلار خویندرون له ورکوم. د ټول ناول خو زه د خیبر د سیمې شکریا ادا کوم چې ان شاء الله راتلونکي زمونږ د بازار باندې کریمینل یا نور مسلې دا وړاندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، الیکشن نهر بنگله کې چې کوم وشو نو پای کې چې کوم کینډیډیټ کامیاب شو، پای کې صدر، نائب صدر، جنرال سیکریټري زموږ په شاته تاسو کتلی شئ چې څونه ګڼه جوړه شوې ده. نو هغوی سره به میلاویږو چې آیا دې ته څومره چې کوم دی بری میلاو شو او آیا د علاقې خدمت به وکړي و به نه کړي. نو ګورو مخکې به ورځو. نو راځئ من سره. زما نوم شاه حسین دی جی او زه د بنگلې قیدآباد اوسیدونکی یم او چې صدر شوم د عوامو په دکاندارانو په تعاون سره جی او هغوی په ما باندې غټ غټ احسانونه دي او زه د هغوی شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه. خامخا جی تاسو مانه چې کوم د دومره اعتماد وشو او خاص تر چې کوم د په غټ ووټینګ سره خبر شوم چې تاسو ډېر په غټ مقدار سره ووټ واغست. دا هم د دکانداران دي دوی غوښته چې موږ یو صدر جوړ کړو نو لکه زموږ د مفاد لپاره چې زموږ څه مفاد مخکې رسوي زموږ څه جنګ جګړه یا مسلې راځي چې موږ له دال کوي موږ له څه د تاڼه تحصیل یا د منډه تړله داره لکه چې موږ بالکل د هغې تابعدار یو او موږ باندې غټ احسانونه دي چې او د دې دکاندارانو به دا خدمت موږ ان ټایم کوو چې موږ به تابعدار یو. جی صدر صاحب، زه خو یو سوال تقدم تاسو ته مخې ته او په دې باندې لازمي عمل کول پکار دي. هغه دا دی چې مثلا د مانځه ټایم شي جی اذان وکړي شي، د الله نوم یاد کړی شي، نو دا بس تاسو ذمہواري وي چې مطلب دا خلکو ته دا انفارمیشن ورکړي چې کله اذان وشو دغه ټایم کې دکانونه بند کړي شي او جمعه ته چې کوم دی په ټایم سره لاړ شي. ان شاء الله زما خدای ان شاء الله د دوی د خدای سره مې وعده ده ان شاء الله چې کله اذان وشي د خیر سره زه پر ټولو دکاندارانو ګرځم زه به ورته د سوال په طریقه باندې وایم چې بھئی اذان وشو دکانونه بند کړئ او خپل مانځه طرف ته راځي. د سره چې کوم دی د مونځ خو کېږي جی دا خو هم فریضه ده فرض دی دا به کول غواړي جی خو دې سره چې کوم دی په دا کومې پلازي دي کم دکانونو شاپکیپران څونه خلک دی هغوی له پکار ده چې مطلب دغلته د تعلیم خلقې ولګي په دې تاسو لږ زور ورکړئ جی. ٹھیک ده چې تعلیم خو ان شاء الله دلته کې کېږي مزه په ځای مارکیټونو کې او ان شاء الله چې نور به موږ کوشش وکړو تاور ان شاء الله تعلیم به باقاعده کېږي جی او زه به سره پکې حاضر یم جی ان ټایم د خیر سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن خو ډېر د فخر خبره ده او خاص تر ستاسو د والد صاحب دپاره د کور دپاره ډېر د فخر خبره ده. تاسو نن ښار واچولی شو ولې چې مثلا تاسو ته کامیابي میلاو شوله نو تاسو نه به غټ ایکسپیکټیشن توقعات د دې علاقې وي خاص تر تاسو باندې اعتماد وکړی شو څه پیغام تاسو ورکړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې کریډټ زاول خپل خاندان خپل مور او پلار خویندرون له ورکوم د هغوی په دعاګانو سره د هغې نه پس انشاءالله د بازار د دکاندارانو ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ باندې اعتماد وکړو موږ له دونه عزت راکړو نو انشاءالله په ښه طریقې سره به موږ د دوی د خدمت او د دوی د عزت چې کوم دی دا به انشاءالله مستقل مخکې بوځو انشاءالله. لکه دا خدمت خو موږ باندې فرض شو چې به تاسو باندې دومره ټرسټ اعتماد وکړی شو نو تاسو باندې خدمت هم فرض شو. دې سره چې څو نور داسې اکټیویټي دي د بازار حوالې سره د عملې حوالې سره لکه څنګه چې د رور خبره وکړه چې مثلا په دې کې من سره کم چوکیدار نشته دی یا شته دی کردار ټیک نه دی نو دې حوالې سره به تاسو څه کردار مخې ته راوړی؟ حالانکه دوی د چوکیدار خبره وکړه چوکیدار خو دلته د 20-25 کالو نه را روانو هغه یو چوکیدار خو بیا اصل وجه دا و چې دلته د تنظیم سازي نه وه او هغه وشو په صحیح طریقې سره وشو نو ان شاء الله هغوی ته چې کومې مسلې راشوتېدې په دې چوکیدارۍ کې نو د دې نه پس په ان شاء الله ممکن نو د هغوی څه مسلې وي که هغه د دکاندارانو د طرفه وي که د انتظامیې د طرفه وي یا که د هغوی د خپله د طرفه وي نو ان شاء الله هغوی سره کینو په صحیح طریقې سره به دا مسله حل کوو ان شاء الله. تاسو نائب صدر یې بس ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې زمونږ بنگله کې یو یونین ساز شو او صدر پکې دغه شو مخکې داسې څه خبرې نه وي ان شاء الله راتلونکي زمونږ د دې بازار به ډېر ښه پوزیشن د دې به مشران بالکل انتظامیه موږ ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوو د انتظامیه هم ډېره شکریا ادا کوو او خاص کر چې کوم دی موږ د شوسین بای ډېره شکریا ادا کوو چې ډېر په غټ لیډ باندې وټ واغستو د حمید بای هم ډېره شکریا ادا کوو او ان شاء الله موږ خپل کار د ایمان او د یقین سره کوو ان شاء الله. ما دا کومه خبره مانځه حوالې سره وکړله د تعلیم حلقې حوالې سره دا خو ډېره ښه خبره ده دا خو شریعتي خبره ده او دا خو ډېر مین پوینټ خو پکې دا دی مونځ خو اهم دغه دی که نه اهم رکن دی مونځ ضروري دی چې مونځ ته دکانونه بندېږي او مکمل دی بندېږي لکه دا نه چې یو سړي سره شاګرد وي او
هغه دی و چې لکه ما شاګرد زم جامع نه مکمل دي دکانونه بندول کیږي دلته زمونږ د بازار چې کم د چوکیدار دغه دی نو دغه د باره کې خبره کوو چې دلته زمونږ په دې بنگله کې د چوکیدار یو غټه مسله شروع ده هم به دغه باندې شروع ده چې د دکانداران د یو مهرباني وکړي چې خپل چوکیدار خپل انتظامیه د ټټ ساتي. اجي صاحب نن خو تاسو تم خارا چولې شوی دی تاسو تم مطلب څه بتاوم چې تاسو مشر یې د علاقې او دا چې کم جوانان ینګ چې کم د مخې تراله د دې علاقې خاصه د نهر بنگلې د دې چې کم دکانداران دي د دې خدمت پکې څه سوچ لري دی حواله سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو د خیبر د سیمې شکریا ادا کوم چې هغې دلته راله او د نهر بنگلې د کریډټ یونین دغه د الیکشن په باره کې زموږ نه تپوسونه کوي او دا به پیله ځلې چې د خیبر د سیمې خلک دلته کې راغی او په دې کې موږ سره شامل شو. دا کوم سوال چې تاسو وګورئ پیله خو زه د دې علاقې د دې تاڼې د انتظامیه شکریه ادا کوم چې هغې ډېره په صحیح طریقه او په ښه طریقه باندې د الیکشن سرته ورسو. دویمه خبره دا ده زه به موږ چې دا کوم کوېسچن چې تاسو ما نه وکړو نو دا لکان دا کوم چې منتخب شوي دي صدر جنرال سیکرټري او نایب صدر چې کوم دی نو دی باندې د خلکو اعتماد وکړو. اوس دوی له دا پکار دي چې د دې خلکو په هغه اعتماد باندې پوره عمل وکړي چې عمل یې ونه کړو راتلونکي وخت لپاره بیا هم دا سیستم رواني دا داسې نه چې بس نن الیکشن وشو بس دوی به ټول عمري د دې بس ټیم یې په هغه ټیم باندې به دا بیا هم ختمېږي که دوی کارکردګي صحیح وه نو راتلونکي وخت به انشاءالله دوی دغه شانتې روانې که کارکردګي صحیح نه وه نن سبا یو سړی پوه دی هوښیار دی نو په دوی به اعتماد نه ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه اعتماد کول ګران دي په دوی نن اعتماد وکړی شو دوی چې کوم دی راله صدر چې کوم دی جنرال سیکرټري یا چې کوم دی نایب صدر نو دا ډېره ګرانه خبره ده دوی ته چې کوم دی دغه اعزاز نن میلاو شو تاسو ورکو د علاقې ورکو د چې کوم عوامو ورکو نو دا خو یو د فخر خبره ده. نور الله عمل د دې بسې مطلب دلته د علاقه باندې تاسو څه سوچ دې حواله سره دا خو داسې ده جي چې دا خو صرف د بازار په سطح باندې الیکشن دی د بازار چې کوم مسایل دي نو هغه د دې نه باهوبي هګا دي پوهې دي په دې باندې چې په بازار کې کمې مسلې راځي اوس فرض که دوی ولر دي صدارت ته یا جنرال سیکرټري ده نو دوی د دې نه خبر دي چې د بازار څه مسلې دي په هغه خو دوی له پکار دی چې هغه په خپله باندې حل کړي که نه دا کوم کوېسچنونه چې مخکې تاسو د دوی نه وکړه چېرې ریګولر تعلیم او اذان او که نه دا خو په دوی باندې لاګو کېږي او بالکل چې په دې باندې داسې عمل وشي چې مخکې نه خلک دا دکانداران نن ډېره ښه موقع وه دا ټول دکانداران راغلي دوی چې دا کوم پروګرام کړی دلته روټۍ لپاره دې له دا پکار و چې دلته یو وړوکی غونډه کې ډوډ سپیکر دغې لګولې وې او دې دکاندارانو ته نن ویلې وې چې ګوره دا شی به تاسو لازمي کوئ دا په تاسو لاګو دی که کوم یو سړی یو زه فرض که دکاندار یم زما په دې بنګله کې دکان دی که فرض که زما ما ونه کړو نو پکار دی چې په ما جرمانه ولګي هر یو سړي باندې په دې باندې جرمانه پکار ده چې یو سړی د مانځه په ټایم کې مانځه دکان بند نه کړي جمع سره په مانځه کې شامل نشي یا هلته کې تعلیم کېږي او تعلیم کې شامل نشي نو د باندې جرمانه پکار ده. لکه دا خو جي اهمه فریضه ده اسلام چې کوم دی موږ ته دا وایي چې کله اذان وکړي شي الله نوم یاد کړي شي په هغه ټایم چې کوم د دکانونه بند کړي شي هر یو کار چې کوم دی هغه موږ پرېږدو او هغه جومات د الله کور ته لاړ شو دا خو ډېره ښه خبره ده. مننه جج صاحب الله دې خوشحاله کړي ډېره مهرباني بیا د خیبر سیمې او د انتظامیه او د بازار والے شکریه ادا کوم خاص کر کې دوی ته هم دا خبره کوم په دې اخیره کې چې تاسو داسې کارونه وکړئ چې دا بازار د نه مطمئن شي. والسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علي صاحب محترم نن چې تاسو کومه غونډه شوې ده خاص تر صدر سیکرټري چې کوم دی نایب صدر نن جوړ شو په دې علاقه باندې دا خو تاسو لپاره ډېر د فخر خبره ده څه میسج څه پیغام ورکوئ؟ یاره جی اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو حاضري وکړله خو ډېره غټه مسله به دا وه چې دلته به څه مشکلات پیښ شو نو یو مشر پسې بتلو بل مشر پسې بتلو زموږ مشر نه معلوم او یو په جمهوریت عمل وشو او صدر مقرر شو جنرال مقرر شو نو دا زمونږ دپاره د اعزاز خبره ځکه چې عام کس د دې جرګونه مسلونه فارغ شو خلاص شو نو دا یو ښه کار وشو څنګه چې موږ په دوی اعتماد کوو انشاءالله داسې به زمونږ هم کمې مسلې دوی په هغه په خیر سره حل کوي انشاءالله. زمونږ د دې مارکیټ زمونږ د دې بنګلي یونین نه لکه زمونږ یو خپل څوکیدار د دوی سره موږ منسلک نه اوس چې دوی دا عمل کوو
دا اوټونه کوم ګور زمونږ د دې مارکیټ نه تاسو نه کړي خپل کمیټې والے مقرر کړی دي خپل مشران مقرر کړي خو په اخره کې شوسین دلته رااله نو دوی ته مونږ چې زمونږ د طرفه تاسو ودرېږئ نو دوی زمونږ خبره قبول کړه حالان کې دوی تم ډېر مشکلات پیښو چې ته وټنګ کې داخله نشي زه به یو خبرو کوم خاص تر چې کم د دې علاقې د را پاسې دل او د دې علاقې د خدمت لپاره وړي دل کنه مخې تراله دا ډېر خلک په دې ځای کې موجود خو خلک خو لیکن هغه د خدمت نه راتلل دوی جذبه او مخې ته چې مطلب د علاقې خاصه خدمت وکړو د بازار خدمت وکړو یو یونین جوړ شو نو دا تاسو لپاره ډېر د فخر خبره نن بچي دا خبره چې کم د موږ سیټ تکو دا د فخر خبره تاسو لپاره بالکل زمونږ د لپاره د اعزاز خبره ده حالان کې شوسین دی عہدې ته تیار نه خو د مارکیټ والو ورسره ملګري چې مخکې بغیر عہدې ته خدمت کې او ته ودرېږه د جنرال کم چې ولاړو دته مې ویلو د شوسین دې ته ویل چې موږ دونه پکې داخله کړو موږ ته خلک قوم او دکانداران نو تم موږ سره مرګره شه نو دوی په خپل جذبات ولاړ نه دي خو د عوام د دکاندارانو د جذبات ورسره مرګري شون دی وته نن خو جې موږ خوشاله چې تاسو لږه دلته کې او تاسو مطلب ینګ ډېر زیات راغلي او خاص تر چې کم تاسو یو یونین جوړ کو د دې علاقې خاص تر چې کم د یو خدمت کیږي نن نو تاسو څه فخر کوي او څه سوچ لرئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو خدا شوسین بھائی او حمید الله ځوان زموږ ملګری دي او ډېر تکړه لکان دي بل ینګ دي بل غټه خبره ده چې د دې بازار د یونین چې جوړ شو دا ډېره ښه خبره ده بالکل مسلې راځي په بازار کې زدا خبره کوم تاسو ته به مشورې مونږ ته به تاسو به سوچ دا چې چا پسې لاړ شو چاته आवाज وکړو نن به چې کوم دغه کسان مخې ته رااله هر سړی به مطلب هغه شته مشران شته الله دې دوی له توفیق ورکړي چې وز دا مشري سر ته ورسوي امیدونه دي د بازار ته امیدونه دي د خلکو ته امیدونه دي زمونږ ته امیدونه دي ان شاء الله رسي بجي امید دی جی ان شاء الله د خیر موږ ولته بنگلا کې دکان دی د سپورتس او کرکټ هم کوو زیاتره کرکټ کوو پراپرټي سم تعلق زموږ هغه ملګری پیژنې خاري چې بيدا ملګری او سو نن د صدر حواله سره جنرال سیکریټري حواله سره نائب صدر حواله سره څه پیغام لري ماشاءالله دا ډېر خپل دغه شو د لاول کې چې موږ کوم دغه چالو کړو د شوسین استاد لپاره هغه پاکستان ببار اکثر سره پاس شو او دا خلک مشران قصه کوي چې مشر خلک د سپوم نه وړاندې نو دا زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده چې زموږ د بنگلې له خدای پاک یو د مشر ورکو او چې مطلب چې په ارزه کې دوی دا زموږ आवाज شوت کی کو د ای سره کو د ډي سیپ سره د کوم علاقې او د بازار چې کوم زموږ ستړي او دغه دي چې دا مخکې په غټ فورم باندې موږ وچت او شوسین صاحب لم پکار ده چې مطلب په دې باندې عملو کې د خلکو خدمت کی او خاص تر چې کم د ډېر یاد کړی شو چې مطلب دا خدمات کې تای کړی دي څه خدمات مخه ته کې هو یره جی موږ کله خان جو اکثر ملګرو سره چې شوسین سره د سره راغلی چې به زما کارت نشته اسی فار ایگزامپل خبره کوم یره دا تاړه کې مسله ده شوسین سره بیلوزا لکه مطلب پیژنګلو نه پیژنګلو دا پکې سن د کړی چې راته دا پیژن مې نه پیژنم بیلوزا د خلکو سره منډه تړلوالي په خپل پیسو باندې په خپل لا باندې کنه نو لکه دا کار خو نن سبا ایم پی ای کې مینه کوي او دا یو د موټرسایکل مصری او دا نه راپاسو دا کارونه کو دا نشي کولای لکه یو غریب سړی نن راپاسې دو او د خلکو خدمت ته ودرې دو نو دا خلکو منتخب هم کودلته مطلب چې مخه تراله نور داسې خدمات مخه تشته وای نشته دا ما تاسو وختي کې څوک لا کو دې سره ملاقات لکه په هم په دا کې زویا ترما نو شوسین استاد په کې مخکې لومړی ناشته کو د ډي سي سره ګډه بلې سیب سره یو غونډه سره دوی ما سره لول پکار دی موږ خو داسې قسم حالت علاقې پکار دی چې مطلب مخکې شي او مخکې چې کم د आवाज شوت کې خاصه د غریبي سیمې د غریبي علاقې لپاره دا قشانجي کړه موږ لکه دا ماحول دته نه برابر لکه صدر نشته نو چې صدر یو ځای نه یو مشر نه اوس به یو کس ته دکان بند کړه خو ستا په خپل دکان نشي بندولې چې صدر کله وایي چې بند کې ټال لانه دی یا زموږ خبره نه مې لکه زه خبره شاملو بس صدر ته پکار ده چې مطلب جنرال سیکریټری شو نائب صدر شو هغه ته پکار ده چې د خلکو باندې لګړه هم وکي چې مطلب ټایم بندولي بند کړی شي چې مطلب کولاو کړی شي دنه لوي چې کم د مانزه اهم پر سره چغا ادا کړی شي د سره چې کم د چې کم تعلیم حلقې دی هغه پکې ولګي نو دا زموږ د پارلیمنت پوینټونو چې بده باندې اکشن وایي نه جدا خو اوس زموږ صدر جوړ شو باقي وسد نور کابینه هم جوړیږي په دې غونډه خبرو عمل کو د منشيات شو لکه څنګه غټه کمی مسلې چې دي کوم مثلا یوت زموږ نقصان ورسې نور په علاقه کې کم د سدي چې کریمینل یا نور مسلې دا وړاندې کوي چې لا بال